دقه رنګې په دې میاشت کې چې دا کومه شپه ده چې د دې شپې ته شب قدر وای د عظمت او د لویه او د برکت شپه دا هم ډېره قیمتي شپه ده د دې ډېر نومونه دي علماو د دې ګڼ نومونه لیکلي دي کشاف کې زمخشري په څلورم جلد کې په 202 یا صفحه باندې او ساوي زمونږ یو حاشیه ده د جلالین او امام رازی په تفسیر کبیر کې د دې مختلف نور نمونه هم لیکلي دي دې ته لیله مبارکه وایي د برکت شپه انا انزلناه فی لیلة مبارکة بعض علما ټول نه بعض وایي چې همدا شپه ته مراده ده لیله مبارکه د برکت شپه لیلة البراءة هم ورته وایي براءت خلاصي ته وایي هلکه وایي جج پلان کې سړی بری کا او خلاص یې کا نو لیلة البراءة او زمونږ د اردو خوانان ورته شب برات وایي لیلة البراءت په دې شپه الله پاک ډېر مخلوق د جهنم نه آزادوي څونه فایده شو لیله مبارکه د برکت شپه په دې شپه باندې الله ډېر برکتونه نازلوي او لیله براءت خدای پاک په دې شپه ډېر مخلوق د دوزخ د اور نه آزادوي لیلة السک هم ورته وایي دا لیکلی دی امام رازی لیلة السک د دستاویز سک دستاویز ته وایي اسټامپ ته وایي د دستاویز شپه په دې شپه باندې الله پاک د دنیا فرشتو ته د راتلونکي د یو کال تقدیر دستاویز ورکړي چې دا ولیکي او بیا د رمضان کې چې کوم لیلة القدر شپه ده په هغې د دنیا فرشتو ته حواله کړي لیلة الرحمه م ورته وایي د رحمت شپه د خدای پاک رحمتونه په دې شپه باندې راورېږي څومره ښکلي نومونه دي چې د کوم څیز نومونه ډېرې دي کې عظمت یې او لویي وي پکې د خدای په نس دا ګڼ شمېر نومونه دي وروڼو د دې اوس دا کوم حدیث چې ما درته ولوسته دا په مشکات شریف کې هم شته او په ترمذي کې هم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله ينزل ليلة النصف من شعبان چې خدای پاک د شو قدر په دې 15 شپه په نیمه یعنی 15 شپه د دنیا د نږدې اسمان ته راکوزېږي د خدای داسې کوزېدل نه لکه زمونږ او ستاسو په شان دا د خدای یو صفت دی په مطلب یې نور موږ نه پوهېږو چې څنګه الله راکوزېږي خو الله ځان له د کوزېدو یو صفت ثابت کړی دی خو زمونږ د کوزېدو په شان نه چې د یو مکان نه بل خوا ځي الله د مکانیت او د زمانیت نه او د جسمیت نه مبرع او منزه دی نو څه کوي الله پاک یا د خدای رحمت را کوزېږي فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم لبني کلب وفي روایت لکلب د بنو کلب قبیلې خلکو به ګډې چیلې ډېرې ساتلې نو د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق پکې الله پاک بخي په دې حدیث بعضې علماو څه کلام کړی دی پراویانو حقیقت لیکن عبدالرحمن ابن عبدالرحیم مبارک پوری رحمت الله علیه هغه په تحفة الاحوذي کې لیکلي دي چې دا د ګڼو صحابو نه ثابت دی نو خامخا ولا اصل شته دا د څومره صحابو نه دا حدیث منقول دی چې هغه نومونه درته وایم دا حدیث خو یو نقل دی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دویم دا حدیث ته حضور پاک نه نقل کوي حضرت علی رضی الله عنه دریم دا حدیث ته رسول الله مبارک نه عائشه صدیقه نقل کوي څلورم عبدالله ابن عمرو ابن العاص د حضور پاک نه نقل کوي پنځم معاذ ابن جبل رضی الله عنه نقل کوي او شپږم حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی اوم حضرت ابو ثعلبه خشنی رضی الله تعالی عنہ دی اتم حضرت عوف ابن مالک رضی الله عنہ دی او نهم حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنہ دی او لسم حضرت ابو امامه باهلی رضی الله عنہ دی او یو لسم عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه یو لس صحابه د حضور پاک نه نقل کړي
د هر یو بیا ځان له سند دی نو که په یو سند کې کمزوریالی وي خو چې دا ډېر یو ځای شي نو دا مضبوطوالی پیدا کوي. حدیث په کومو کتابونو کې دی چې هغه هم درته ووایم. دا حدیث په ترمذي کې هم شته، دا حدیث په نسائی کې هم شته، سنن د نسائی چې ورته وایي. دا حدیث ابن ماجه کې هم شته، دا حدیث په مصنف د ابن ابي شیبه کې هم شته، دا حدیث په مستد د بزار کې هم شته، دا حدیث په معجم کبیر د طبرانی کې هم شته، دا که حدیث په سنن کبرا د بهقي کې هم دی، دا حدیث حیثمی په مجمع الزوائد کې مروړلی. دومره کتابونو کې دا حدیث شته. ورسره زمونږ د تابعینو او د تبع تابعینو د امت تعامل هم دی، د هغې عمل هم په دې چالو دی. دومره مخلوق خدای بخي. اوس ترمذي کې چې کوم حدیث دی هغه داسې دی. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شپې راویښه شوم په دې 15مه شپه د شب قدر، نو چې مې وکت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زه راپاڅېدم چې خدای حضور پاک څه شو، نو ورپسې روانه شومه. نو تلم نو د بقي مقبره هغه وخت کې داسې ډکه نه وه د قبرونه چې دا اوس کومه ډکه ده، هغې کې اونې وې او ځان لزیو، نو هلته ورسېدم. اوس دا عایشې ته څه پته وه رضی الله تعالی عنها ته چې حضور پاک د بقي مقبرې ته تللی او ورپسې لاړ. نو په مشکات شریف کتاب الموجودات کې دا حدیث شته چې حضور پاک په کمالار لاړ، د هغه د خولې مبارکې نه به خوشبویي تله، نو په هغه لار به د هغه نږدې ملګرو ته پته وه چې په دې لار حضور پاک تللی دی، ځکه چې هغې به ورسره ناسته کوله نو هغه خوشبویي به ورته معلومه وه چې د حضور پاک د خولې دا خوشبو ده. نو چې په کومه لار به ته نو په هغه لار به ته خوشبو پاتې شوې وه. نو صحابه چې کوم نږدې صحابو زیاته ناسته ورسره چا کوله، هغې ته به پته وه چې دا خوشبو په دې لار خوره ده، نو په هغې به ورپسې ځان رسو. زمونږ د خولې په شان خوله د حضور پاک مبارک نه وه، د رسول الله مبارک د خولې نه به خشته خوشبو تله خوشبو. حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها فرمای وی ما کر یو ځل حضور پاک ملاست ودو، ګرمي ونه په دې تندي مبارک کې خوله راغلی وه، نو ما یو شیشه راواغېسته او هغه خولې ته مې ونیوله چې دا څاڅکي په دې بوتل کې په دې شیشه کې را پرېوځي. ګوتې خو نه وړم ورله خو چې را پرېوځي پکې. وی دې کې حضور پاک راویښ شو، وی ما ته وی څه کې ام سلیم؟ مې د الله رسول ستا دې خولې ته مې دا شیشه نیولې ده. وی حضور پاک په تندي ګوته مبارکه کېښوده او ټوله خولې ما ته په هغه شیشه کې رانه چوڼ کړه. وی ما ته وی په دې څه کې؟ دا واوره په دې څه کې؟ ما وی د الله رسوله دا به د بیمار د بیمارۍ دپاره په کار راولم او دویم به د خوشبویۍ دپاره په کار راولم. پته ولګېده چې د حضور پاک خوله مبارکه خوشبویه. وی قسم دی چې په مونږ کې به څوک ناجوړه شو په خاندان کې، نو ما به هغه دا خصایص کبرا کې سیوطي لیکلي دي، نو ما به هغه بوتل راواغېسته هغه شیشه او په اوبو کې به مې کېښوده، معمولی به مې ګوته لمده کړه په اوبو کې به مې کېښوده. وی مریض ته به پې خدای پاک شفا ورکوله. او چې چرته به واده خادی لتلم نو ما به ګوته په هغه خوله مبارکه د رسول الله مبارکه کېښوده او هغه به مې په ځان پورې کړه. وی چې واده بله به لاړم ما ته به ښځو وی چې ام سلیم دا څه خوشبو دې پورې کړې ده؟ داسې خوشبو خو مونږ چاته نه ده کتلې. ما به وی دا زما د دواړو جهانو د مبارک سردار د خولې خوشبو ده. نو د رسول الله مبارک د خولې نه به خشته خوشبویي تله مزېداره ښکلې. نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د بقي مقبرې ته ورورسېده. چې ورسېده حضور پاک په سجده پروت دی، دومره اوږده سجده وکړله چې عایشه بیبي فرمایي وی زه ویرېدم چې خدای مکه په دې سجده کې حضور پاک وفات شوی دی، دومره اوږده سجده وه. نو چې ځان مې ورنږدې که نو پته راته ولګېده چې نبي علیه السلام په سجده کې لګیا دی، یو ایت وی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. دا د امت دپاره اشارتن دعا ده. د الله رسوله که ته د خلکو العذاب ورکې نو ستا بندګان دي،
څوک دنه تپوس نشي کولی که خدای دا ټول مخلوق دوزخ ته وغورځوي رښتیا ووایه د خدای نه به څوک تپوس وکړي څوک هم نه که یو سړی خپل زوی له ډب ورکوي او ته ورته وایې دا ولې هغه وایي زما زوی ستا پیسې که یو خپل نوکر له یو سړي ډب ورکوي او ته ورته وایې دا ولې لنډ جواب به درکوي دا زما نوکر دی ستا را باندې څه خپل کار کوه که یو سړی خپل څادر راوالي مثال په طور او چاله خیراتي ورکوي خرڅوي یو بو کې غورځوي ځه او ته وایې دا دې ولې نو یاره ستا پکې څه قاعده خو زما څادر دی نو دا ټول مخلوق د چا بندګان دي د الله نو چې الله ورسره څه کوي کولی شي قسم دې که تپوس دې څوک وکړی شي ان تعذبهم یا الله که ته دې له عذاب ورکې فانهم عبادک ستا بندګان دي ته ورکولی شي ستا بنده دی بس بنده سره چې څوک څه کوي کولی شي او ته چې څه کارم کې نو اب ستا رحم وي ستا عدل به ستا انصاف به څوک در تپوس ته شي کولی خو دویم ټکي ته واوره وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم او که خدای ته بخې که نه نو ته ډېر زورورې څوک درته نشي ویلی چې دا دې ولې وبخل او د حکمت خاوند دی پروردګاره څوک دم نشي ویلی چې دا ګناهګار یې وبخه دی ولې وبخه دی کې به هم د الله څه حکمت او راز بی اشاره یې ورکړه دعا یې وکړه چې الله ده ما په دې امت رحم وکړه خدایه رحم وکړه ګناهګار باندې رحم وکړه دا چې کوم بېدینه دی په ده باندې رحم وکړه د رحم مختلف شکلونه او صورتونه دي خدای په دې بندګانو دې رحم وکړه الله زورور ذات یې څوک در تپوس نشي کولی څوک در باندې سوال هم نشي کولی چې دا ولې وایي به چې دې کې د خدای څه راز او حکمت دی امت له لګیا دی په نیمه شپه د بقي په مقبره کې په سجده کې پروت دی حضور پاک دعاګانې کوي څومره امت 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 عرفات په میدان کې خپل امت له دعاګانې کوي په مزدلفه کې خپل امت له دعاګانې کوي چې کله بره لاړ او سفر د معراج کې لاړ نو خپل امت له دعاګانې کوي په سجدو کې خپل امت له دعاګانې کوي په جمعو کې خپل امت له دعاګانې کوي او بیا څه وایي د خپل امت سره مینه څومره لري یو ځل حضور پاک او فرمایل وددت لو انی رأیت اخوانی یاره ارمان که ما خپل رونه ولیدلې ارمان که ما خپل رونه ولیدلې صحابه ورته وایي ولې موږ دې رونه نه یو موږ ستا رونه یو که نه انما المؤمنون اخوة موږ مسلمانان یو موږ ستا رونه یو که نه وی انتم اصحابي تاسو مې ملګري یې رونه څوک دي تاسو مې ملګري یې رونه زما هغه خلک دي چې لا راغلي نه دي پیدا نه دي ما زه به لیدلی نیم او نالیدلی به په ما ایمان لري الله اکبر مونږ ته حضور پاک خپل رونه ویلي دي رونه څومره لویه خبره ده زه به لیدلی نیم زما معجزې به لیدلی نی زما برکات به لیدلی نی او ما به مني ما ته به پیغمبر وایي امیرونه دي نو صحابه ورته وایي ته به د خپل رونه د قیامت په میدان کې څنګه پیژنې مونږ خو به پیژنې مونږ خو ملګري یو نو لیدل کتل کېږي یو ځای ناستې پاستې کېږي جهادي سفر کې یو ځای سره ملاقات کېږي هغه رونه چې ته وایې زما رونه ما ارمان ولیدلې قیامت په ورځ به په څه پیژنې حضور پاک او فرمایل هم غر محجلون من آثار الوضوء د دوی د اودس د اندامونو نه برڼاګانې خیږي په دې به پیژنم اودس پخوانو امتونو هم کړی دی او زمونږ امت هم کوي لیکن دا زمونږ د امت خاصیت دی چې څوک اودس کوي نو چې په کم اندام د اودس اوبه ورغلې د قیامت پر ورځ به هغې نه چمک به ځي برېښنا به کوي پړقار به کوي په دې به حضور پاک د خپل زړونه یعنې موږ به خدای په دې رسول الله په دې پیژنې صلی الله علیه وسلم څومره مینه موږ سره پیغمبر کړې ده اوهو لیکن زمارونو مونږ مینه د خپل پیغمبر سره ونه کړو خفه کېږئ ما مونږ سره رسول الله مبارک مینه کړې ده مونږ ته دعاګانې کړې دي مونږ له جلا کړې ده مونږ له فریاد کړې دی د بقي مقبرې ته په نیمه شپه تللی دی مونږ له جلاګانې کړې دي خو مونږ ورسره مینه ونه کړله زمونږ مینه څه ده زمونږ مینه دا ده چې مونږ د پیغمبر سنت پیغمبر سره مینه خو دقه ده که نه چې د هغه سنتو سره مینه وکړي مونږ د پیغمبر سنتو سره مینه ونه کړه
د پیغمبر طریقه مونږ خپله نه کړه د پیغمبر په نقش قدم مونږ لا نړو او د حضور پاک اخلاق مونږ خپل نه کړل چې د پیغمبر مبارک کم خوی دی او کم اخلاق دی دا مونږ خپل نه کړل د رسول الله مبارک په نقش قدم مونږ لا نړو کم شی چې پیغمبر خوښوي مونږ خوښ نه کو کم چې نه خوښوي مونږ هغه خوښو د پیغمبر تهذیب د پیغمبر د زمانه د صحابه شکلونه او د پیغمبر د بیبیانو پرده او حیا په خدای کې مونږ خپل کړل په بے حیاي به حضور پاک خپه کېده مونږ نن ټول کشر کل بے حیا دي نن زنانه ټول بے حیا دي په خدای قسم په بے سترې به رسول الله مبارک خپه کېده نن جنکې ټول بے ستر دي او بے پردې دي په دروغو به خپه کېده په غیبت به خپه کېده د مسلمان په سپکه به خپه کېده په دوکه به خپه کېده په دروغو به خپه کېده مونږ دا ټول کارونه کوو ایران کې یو شاعر بېدل یې نوم یې بېدل او زبردست شعرونه به یې وې خپه کېږو به نه د ما خبر اصلاحي ویرونو داسې شعرونه به یې وې لکه څنګه چې سعدي صاحب وایي عبدالرحمن بابا په پښتو کې وایي داسې خشته شعرونه به یې وې نو د هندوستان نه یو سړی ایران ته لاړ چې دا بېدل شاعر وګورم چې دا به څنګه سړی وي دی خو د رسول الله مبارک په صفتونو کې هغه ټکونه وباسي چې موږ حیران کړو او د الله په صفت کې او په حمد کې او حمدونه داسې وایي چې زموږ په زړه باندې اور بل کړی چې دا به څنګه سړی وي دا به څومره نیک سړی وي دا به څنګه برکتي سړی وي نو غریب د هندوستان نه لاړ پاکستان او کوټه او بیا ورپسې بلوچستان او ایران چې بېدل شاعر له ځان ورسو او دروازې والا وروته وې ته بېدلې وې او چې وې کتل د هغه ږیره برید هر څه خریلې اوهو ته څنګه د پیغمبر صفت کې ته څنګه د رسول الله مبارک نعتونه وې او څومره خشته تا خو خکې تا خو برید ږیره خریلې ده دا دې څه کړي د پیغمبر سنت دی سنت هم نه دي ږیره پرېښودل واجب دي خو د پیغمبر طریقه به ورته ووایو ته خو د پیغمبر په طریقه نه روان دا دې څه کړي او ورته څه وایي او ورته وایي ریش را بې خراشم ولکن دل کسی را نه مې خراشم دل مسلمان را نه مې خراشم وایي ږیره خو خریم خو د مسلمان زړه نه خریم د مسلمان زړه نه خریم مسلمان نه خفه کوم خوی مې ښه دی اخلاق مې ښه دی ریش را مې خراشم ږیره خریم د مسلمان زړه نه خریم هغه هندوستاني مسلمان ورته څه وایي داسې ټکې ورکړه چې زموږ دپاره تر قیامته پورې یو قیمتي خبره ده او ورته وایي غلط گفتی وی غلط دې وې دل رسول الله را مې خراشي د پیغمبر زړه خری ته وایې د مسلمان زړه نه خریم په ږیره چاړه راښکل د پیغمبر پاړه چاړه راښکل دی دو کسان راغلیو د بازان استازیو رسول الله مبارک لا دواړو ګیرې خریلې وې دواړو ګیرې خریلې وې په خدای قسم او مجوسیانو مسلمانان هم نو رسول الله مبارک ته مخ واړه وی دا ګیرې ولې خریلې دی وی دا مونږ ته خپل رب ویلی دی بادشاه ته به رب وی امرانا ربنا مونږ ته خپل رب خپل باچا ویلی دی چې دا ګیرې اخرایې حضور پاک څه وی ولکن امرنی ربي ما ته خپل رب چې حکم کړی دی هغه دا ده چې مونږه ګیرې ګڼې کو ان نعفي اللحیه اللحا ګیرې ګڼې کو ونعفي الشوارب او بریت لنډې کو ستاسو رب تاسو ته وایي اخرایې ما ته زما رب وایي چې ګیره پرېږده ګڼه کا مخ تېړئ مجوسي نه مخ اړئ موږ به د قیامت پر ورځ الله سره مخامخ کېږو څه پته لګي چې دا ساره نه په کوم وخت کې وځي د مارونو چې څومره دوستان دلته ناست او د چام ګیره نشته او خریلي د نن نه پس واده وکړې انشاءالله چې ګیرې به بیا نه خرایو که خیر فیصله وکړي
ولې دا ګیرو والا ګیره حسن نه دی که ګیره د حسن او د ډول شی نه وي نو پیغمبرانو باندې خدای ولې پرېښودی او څومره ګناهونه دي په ګیره خریلو کې ګوره ښه یو خدا واجب دی ختم کړل ګیره واجبه ده یو دا ګناه شوه دویم همیشه ګناه کې یو ظلم نه ده روزانه نه په دویم ورځ یې خرې نو یو ځل سړی ګناه وکړي دا ته همیشه ګناه کې دوه شوه دریم ښکاره ګناه ده پټم نه ده د خلکو مخکې ښکاره کې څلورم په دې ګناه پیسې لګې یا په نی باندې خره یا په بلیډ باندې خو پیسې رې لګي او پنځم څه دا ښځو سره تشبیه پکې راځي د ښځو تشبیه لوی جرم او ګناه ده او شپږم د انګریزانو سره تشبیه راځي هغې یې نه پرېږدي او اووم څه دي اووم تا د خریلې مخ ښکلې ښکاري او ګیرې مالا مخ ته بدرنګ ښکاري نو د ګیرې مخ خو د پیغمبر مخ وکړ نو خطرناک جرم زما په خبرو مه خفه کېږئ زه هغه خبره کوم چې کوم کې ستاسو د آخرت فایده ده د دین ګیرې پرېږدئ ګیرې مخ رایې که مړه شوې په قبر کې به څه کوې او د قیامت په میدان کې چې څنګه مړی هغسې به پاسې نو ګیرې خریلې به پاسې نو رسول الله مبارک ته به څنګه مخامخ کېږي مونږ له پیغمبر څه کوي مونږ څه کوو جامې د سنتو مطابق اچوي لباس ویخته د سنتو مطابق اچوي پرېږدی د انګریزانو پیښې مه کوئ او زمونږ خصوصا دا زنانه او دا جینکې دا پیغلې جینکې دي ته دا درخواست کوم زما لوڼو زما بچو زما لوڼو زما بچو د انګریزانو د ډمانو پیښې مه کوئ بچې په خدای اړه مې خفه کېږي زما آواز چې څومره اوري که په کیسټ کې اوري که په موبایل اوري ټولو ته وایم چې بچې د انګریزانو پیښې مه کوئ او د ډمانو پیښې مه کوئ د بی بي فاطمې پیښې وکړئ او د بی بي عایشې پیښې وکړئ شکل د عایشې بی بي په شان جوړ کړئ او شکل د فاطمې بی بي په شان جوړ کړئ خشته شکلونه جوړ کړئ پرده وکړئ پرده دا ستاسو دا ښکلي وجودونه مې په دوزخ نه دي پیرزو ګورئ رسول الله مبارک فرمایي چې اخره زمانه کې به داسې ښځې راشي کاسیات عاریات جامې به یې اغوستې او بربنډې به نری لباس به یې که نه نو بربنډه شوه مټې به ښکارئ کټ لستوڼو والا وي نو ښکاره شوه پړونې نشته نو سر ښکاره شو برقه نشته نو سټ او سر او لاندې ښکاره شو او تنګ پنسې د ګیټو ګیټې لاندې ښکاره شوې او تنګ تروس جامې مایلات ممیلات چې په لاره ځي نو خلک به ځان ته رامایل کوي چې موږ ته هلکانو ګوري او دوی به هلکانو ته ځان مایل کوي یا د مسلم شریف حدیث دی رونو ښه واورئ که نه دغې بچیانو ته ویم دې لوڼو ته ویمه دې خویندو ته ویمه د مسلم شریف حدیث دی لا یریحن رایحة الجنت د جنت خوشبو به حرامه ده په جنت خوشبو به بوی نه کړي او په یو روایت کې راځي چې لومبې به جهنم په دې خلکو په دې جنکو غرغنډه کېږي الله اکبر لعن الله المشبهین بالنساء لعن الله المترجلات هغه ښځې چې د سړو په شان پیښې کوي په خبرو کې په چال کې په جامو کې پیغمبر مبارک خیره کړی دی چې خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي خدای دې په لعنت نازل لعن الله المخنثین الله اکبر من الرجال او هغه الکان چې د ښځو پیښې کوي سرونه سټوکي د ښځو په شان پرېږدي د جینکو په شان جامې د جینکو په شان جوړوي او چال د جینکو په شان کوي پیغمبر مبارک خیره مه کړې ده چې خدای دې په لعنت نازل کړي خدای دې د خپل رحمت نه لرې کړي زما خیره به یا قبلېږي یا نه د پیغمبر مبارک څنګه نه قبلېږي امت د پیغمبر په کم طرف روان څومره دعاګانې مونږ له رسول الله مبارک کړې دي څومره جلاګانې مونږ له کړې دي زمونږ د لیدو تمنا یې کړې دی رونو قسم په خدای که برکت دی د پیغمبر په تابعدارۍ کې دی او چې د پیغمبر تابعداري نه کې تبعی ده غر کېدل دی نو دقه آیات وی رسول الله مبارک په سجده پروت دی ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم خدای که ته دا بخې نو څوک تپوس نشي کولی او که چېرته عذاب ورکړې هم ستا بندګان دی عایشه بیبي ور پرېوته
او ورته وی د الله رسوله دا ته څه کوې ته چېرته د ما په د کوټې نه اوتې وې الله اکبر حضور پاک ورته فرمایي عایشې ستا څه خیال و چې ګنې ستا په شپه کې زه بلې بیبي له ورغلی یم ستا نه پاڅېدم بیبیانې خو نهه وې نو زه بلې له تللی یم یو د الله رسوله ما وی چې که ته چې د بلې بیبي له ورغلی وی نه عایشې زه دوم و جبریل علیه السلام راغی او زه پاسولم او ما ته وی اله شابه ډېره قیمتي شپه ده د دعا د قبلېدو شپه ده که دعا کې د امت دپاره شابه وغواړه نو دې ځان له ځای ته رالم چې هېڅوک هم نه او زه خپل رب ته د خپل امت دپاره لږه جړه وکړم یو حدیث کې ګورې داسې هم راغلی چې په 14مه شپه رسول الله مبارک د دې شو قدر الله ته سوالونه وکړل نو 3 حصه د امت ولا خدای وی 3 حصه امت بدله بخم په 14مه باندې نو بیا ورته په 14مه شپه بیا دعاګانې وکړې وی 2 حصې به وبخم نو بیا ورته په اخیری 15مه شپه دعاګانې وکړې وی ټول به وبخم او دا مړونو وورئ حضرت عائشه صدیقه فرمایي حضور پاک نه نقل کوي چې رسول الله مبارک فرمایلی دي چې د رمضان د میاشتې نه پس قیمتي میاشت چې خلق دې پکې روجي ونیسي هغه د شو قدر میاشت ده او رسول الله مبارک به د شو قدر د میاشتې په اکثر ورځو کې روجي نیولې اکثریت لږې به نه نیولې او اکثریت به روجي نیولې د شو قدر په میاشت کې او الله پاک اواز کوي ماشاءالله ټول شپه الله آوازونه درته کوي بنده الا من مستغفر فاغفر له الله الا خبردار هل من مستغفر څوک بخنه غوښتون کې شته فاغفر له چې دی وبخم الله آواز کوي څوک بخنه غوښتون کې شته فاغفر له چې دی وبخم الا من مسترزق فارزقه الا من مسترزق سوک رزق غوښتون کې شته فارزقه چې زه وله روزي ورکم ماشاءالله هلکه مونږ خو بخښنه غواړو د خدای نه کنه روزي هم د خدای نه غواړو او دریم څه عجیبه خبره کوي الا من مبتلا فاعافيه یا فاعافيه شته څوک په تکلیف کې انخته چې د دې تکلیف نه وباسم شته څوک بیمار چې د بیمارۍ نه وباسم شته څوک په مقدمه کې انخته چې د مقدمې نه وباسم شته څوک په دشمنۍ کې انخته چې د دشمنۍ نه وباسم شته څوک یا څوک په بچي یا ښځه په تکلیف او په غم کې انخته چې دی ته وباسم حتی یطلع الفجر تر سبا خطو پورې الله دغه آوازونه کوي حضرت علی رضی الله عنه فرمایي سو خبره کوي درې کوي بخنه غوښتو والا شته چې وبخم ماشاءالله رزق غوښتو والا شته چې روزي والا ورکم او څوک انخته شته مال کې بدن کې بچی کې بلکې تکلیف زده مصیبت زده چې دا آزاد کم د دې مصیبت او تکلیف او غم نه لري کم تر سبا پورې الله وازونه مړه خدای سونه میرا باندې مونږ بیا هم سر تخته مونږ له بیا هم خوب شپه خواږه ده او خوب به پکې کوو یو خبره درته وکړم یو څو نه بخي ګورې ام واوره یو څو نه بخي یو مشرک نه بخي چې الله سره شرک کوي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرک نه بخي مشرک بالکل نه بخي هغه انسان به بخي چې هغه موحد وي الله په ذات کې او په صفات او په افعالو کې یو ګڼي خدای سره شرک نه کوي یو خو هغه شرک دی چې وی دوه خدایان دي یو خو هغه شرک دی چې بوتانو ته سجدې کوي دام شرک دی چې د الله خاص صفت بنده له ورکوي لکه زه به یو مثال درکم جوړونکې د خدای صفت دی او ته وایې نه ما پلانکې زیارت لازم چې ما جوړ کړي پلانکې پیر صاحب لازم چې ما جوړ کړي نه سبب به استعماله ډاکټر لزا خدا به نه وایي چې ډاکټر به مې جوړوي ډاکټر به علاج کوي جوړونکې به مې څه وکړي مالا پلان کې زیارت لازم او مالا با هغه به مالا زوی راکوي زوی نشي درکولی زوی به څوک درکوي الله
ډاکټر لزه علاج بده کوي او ډاکټر زوی نشي درکولې ډاکټر زوی درکولې جو ځان له ډېر پیدا کوي بعضې د الله خاص صفتونه دي هغې کې به م الله سره شریک نه جوړی یو دا سړی دی چې موحد یعنی مشرک که په شرک په ذات کې وي او که په صفاتو کې وي او چې د الله کم کارونه کوي ته دا بندم کولی شي په دې کې تفصیل ډېر دی ما مخکې په یو ځل تقریر کړی بیا به م پې وکړم انشاءالله مشرک نه بخي دویم څوک نه بخي کینې والا کینهګر چې دا مسلمان سره کینه او حسد ساتي دا ښکلی ولې دی دا مال یې ولې دی دا علم یې ولې دی دا رزق یې ولې دی دا سپینه جامې ولې ده دا خلک عزت ولې کوي دا ډېر خطرناک جرم دی حسد او بیا دا حسد په تاسو کې هم شته خو دا په موږ مولیانو کې ډېر دی سفیده ته وایم موږ مولیانو کې ډېر دی چې د دې مولا عزت ولې دی د دې مولا خلک قدر ولې کوي د دې مولا دا شاګردان او دا طالبان ولې ډېر دي دا لوی غم دی دا حسد کینه دا په خدای اعتراض دی دا نعمت چا ورکړی دی الله او ته دا ولې په خدای دې اعتراض د خدای نه دې ځان درون وګڼو چې خدای ته نه پوهېږې دا نه وه پکار دا چې زه سویم داسې پکار خدای ته دې بې انصافه ووې چې دا صدقه خدای دا انصاف نه دی دله دا مال ورکول نو پکار دا بچی ورکول نو پکار د عزت ورکول نو پکار حسدی نه به تختې به تختې چې چا کم حسد دی تختې به دی په ده د خدای قهر نازلېږي په ده د خدای غضب نازلېږي دنه تخته دا سړی دا حسدي سړی او کینهګر دی د عرفات په میدان کې هم خدای نه بخي دی لیلة القدر په هغه خاص ټیم هم خدای نه بخي دی کې هم نه بخي دریم څوک دی مدمنو خمر چې همیشه شراب څکي ځکه یو سړي یو ځل څکلي او توبه یې ویسته چې بیا به نس کم ټیک شوه خو چې نه شراب او شراب او شراب او شراب دا هم پکې نه بخي څلورم څوک دی څلورم هم واوره چې دا پرتوک د ګیټو نه لاندې ځان پسې راکاږي کبرجن چې دا کبر کوي دا لویي کوي دا بل ته سپک ګوري او ځان لوی حسابوي او دا پنسي د ګیټو نه ځان پسې لاندې راکاږي دا هم نه بخي او بل هم واوره د مور او پلار نافرمان هم نه بخي مور او پلار نافرماني به نه کوي مور او پلار عزت به کوي او شپږم چې همیشه ګناه کوي لکه ګیرې والا چې مې درته وویل یو ځل ګناه وکړي توبه وباسي ټیک ده خو چې بیا بیا کوي بیا بیا کوي بیا بیا کوي دا هم ورسره نه بخي دا خدای نه بخي او یو پکې بل هم دی اسو دی هغه انسان دی چې قاطع د رحمې رشتې خلکو سره رشته داري پرېږدي صله رحمي پرېږدي صله رحمي پکې نشته رور سره روان دی پلار سره روان دی تربور سره روان دی ماما سره روان دی خورۍ سره روان دی ترزوی سره روان دی چې دا صله رحمي او دا رشته پرېږدي په رشته کې باید سړی ګوري یو خبره درته کوم چې په رشته کې لږ مالدار شي هغه نور یې رورسوی به د ګازره ورته نه ښکاري په رشته دارۍ کې چې یو مالدار شو او یو پوټی اوچت شو یا لږ د عزت خاوند شو په خدای قسم نورو ته سپک ګوري غم خادي مو سره نه کوي کې نه مړه غم خادي ورسره ته نه کوې ته څه شی چې ته مالدار شوې نو ته به غریب او زه وایم چې دا مونږ غریبانان چې یو که هغه یو سړی ویله کوي غریب خدای کړی نو دله چا کړی غریب خدای کړی نو دله چا کړی نو چې درته سپک ګوري خپله صله رحمي مه قطع کوه ته ورسره خپل سلام کوه خو نه ورته مه کېږه چاپلوسي مه کوه نورې مه مستوه روزي د خدای په لاس کې دی عزت د خدای په لاس کې دی ژوند او مرګ قسم په خدای د الله په لاس کې دی پروا مه ساتئ له چا یو الله پروا ساتئ د الله د رسول پروا ساتئ او د الله د فرامینو چې الله د ته هغې پروا ساتئ نو چا نه سترګې مه راپروئ د چا نه تمې مه کوئ روزي د خدای په لاس کې دی ژوند د خدای په لاس کې دی عزت د خدای په لاس کې دی نو دا قیمتي شپه ده د مالونو حضرت عیسی علیه السلام یو روایت شته وان کان فیه کلامونه لکه دی کې یو خبره شته خو خیر ده به ووایم حضرت عیسی علیه السلام په لاره تېرېده
یو غر ته داسې وکتل لوړ غر و داسې سوکې بره ختلې وه نو د تعجب وکړه چې خدای پاکه دا دونه دنګ غر او دا بره سوکه او په سوکه د پاسه یې داسې د پلیټ په شان د رکیبې په شان یو بله تیږه ویزانده وه نو پیغمبر ته چې کله هم داسې پریشاني راشي نو الله وله پریشاني ختموي وایي ته دې غر ته وخېږه یو ناشنا شی درته وښیم چې غر ته څنګه وختو نو په دې غر زلزله راغله نو هغه چې کومه په سوکه بره تیږه پرته وه نو هغه یو طرف ته پرېوته الله دا خو ناشنا وشو هغه دا خو داسې پرته وه لکه چې په لاس ته پاسه پلیټ په رکیبې نه سپوره کړي هغو ته یې پرېوته وی بره وخېږه ناشنا راته ښې چې عیسی علیه السلام نور هم بره وروخته او د غر هغه څوکې ته یې وکتل نو د هغه څوکې د هغه غر په څوکه کې دننه غار او په غار کې یو سړی لګیا یې د الله عبادت کوي اوهو خدایا دلته دې مونږ وایو اکسیجن پې بند شو ډوډۍ به څوک ورکوي اوبه به څوک ورکوي قسم په خدای چې په کاڼو کې دننه چینجیل هم خدای روزي ورکوي الله وی دله ما د خوراک څښاک انتظام کړی دې غار کې دله خوراک ورکوم په دې غار کې دله اوبه ورکوم ادقسې یو شان عبادت ته ولاړ دی عیسی علیه السلام دې تپوس وکړ بھائی جان څونه موده دې وشوه چې ته د عبادت ته ولاړې وی 400 کاله وشو عمرونه هم پخوا زیات و د نوح علیه السلام خو 900 کاله صرف قوم ته تبلیغ ورکړی 400 سال وشو اوه حضرت عیسی علیہ السلام اللہ ته رجوع کئ یا الله د دنه زیات عبادت گزار ببلا سوکي 400 کاله خو دې غار کې تیر کړ چې نور به سونه کړي او بغیر د ریا نه سوکي وینم نه او یو شان عبادت کوي نه غم خاده لذي بار ته چا سره نه غب شپ شتا ټیم هم نه ضایع کېږي یو شان ولاړ دی والله ست عبادت کوي الله د دنه زیات عبادت گزار بم سوک وي او شتا اسوک بی الله اب د آخر زمانه د پیغمبر هغه امتی وي چې د شوق قدر په 15 شپه زما عبادت وکړي دا حدیث یو پټه له کمزور دی خو خیر فضایلو کې کافی دی زمارو د شپې به خیر ان شاء الله عبادت کوي او د حضرت علی رضی الله عنه یو قول پکې شته چې دروازه روجه ونیسي دا یو قول شته نور داسې پیغمبر مبارک په دې ورځ باندې روجه ثابت نه ده حضور پاک مستقل داسې نشته پکې چې څنګه د عاشورې د ورځې سړی روجه نیسي هغه حکم د روجې نشته خو خیر په دې نیت یې ونیسئ که نه چې پیغمبر علیه السلام به 3 ورځې روجې ترغیب ورکړی دی دا اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 دې ته ایام بیز وایي کني ویل شي پکې روجې خو داسې شرعي لازمه روجه نه ده لکه څنګه چې موږ عامې روجې نیسو داسې لازمه نه ده ځکه صحابه پکې د روجې اهتمام نه دی کړی خو که نیسئ نه ویشي او د شپې عبادت د دې شپې دا وکړئ او الله ته وجاړئ الله به ګناه معاف کړي الله ډېر مهربانه ذات دی او دا یو قیمتي شپه ده نو د 9 شپه راځي ښه د ګل ورځ چې تېره شي حکومت چهارشنبې نه ما سره خو نن 11 دی حکومت 10 دی تاته پته او د هغوی دی هغوی مغوی سره کړی دی پېښور والا کړی بیا صحیح ده د سعودي د هغوی د 9 ده بس ما له سعودي حساب وکړه زموږ څه دی د 9 ورځ د چهارشنبې شپه ښه د 9 ورځ او د چهارشنبې شپه د 9 ورځ او د چهارشنبې شپه 9 ورځ به تېره شي یعنې که تاسو عبادت کوئ د چهارشنبې شپې له وکړئ او که روجه نیسي چهارشنبې په ورځ خو ما تاسو ته وایي چې روجه پکې څه لازم نه ده په شریعت کې ځکه د صحابو نه یا د رسول الله مبارک نه د روجې متعلق څه خاص ذکر نه دی راغلی او د شپې د عبادت ذکر راغلی خو خیر نبی علیه السلام 14 14 15 ایام بیز د روجو متعلقه بیان کړی دی او د علي صاحب دا یو قول هم پکې راغی نو که څوک نیسي خیر دی ودې نیسي ورې بعد خلک وایي هغه بچو باندې بچې رزق خورمه ادار نه ده ډېر خلک دا تپوسونه کوي
تاسو خو دا ډوډۍ موډۍ خوښي کنه چې بچو له به پراخه روزي ورکوم امین دا ټکې وایي بچو له به پراخه روزي کله ورکوم نه نه هغه دا نه ده هغه د عاشورې ورځ ده او د عاشورې روژه ده دا هغه نه ده نو بس د شپې الله پاک ته عبادت وکړئ الله ته وجاړئ الله د مسلمان په جاړه او په عبادت باندې خوشحالي د عمردو د عبدالرازق دغه ناتخوان عبدالرازق دغه مور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي او د خټ د یوسف جان حاجي صاحب واقعي د یوسف جان حاجي صاحب د خټ دغه بچی هغه دغه مدرسې نه ته غریب او په اکسیډنټ کې مړ شوی دی لویه صدمه ده یو حافظ و د قرآن شریف او ډېر خالق هم او غریب په شهادت هم خدای ور نصیب کړه نو دا ډېره لویه صدمه ده الله دې مغفرت نصیب کړي روح دې خدای د شهداو ملګري کړي او مور او پلار غریبانان یې ډېر دړمن دي هغې ته دعا وکړئ چې خدای پاک وله صبر ورکړي الله دې صبر ورکړي او د وډیګرام د عصمت الله حاجي صاحب خور وفات شوې ده الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د عمر حیات لور وفات شوې د وډیګرام الله دې وله صبر ورکړي ټولو وارثانو له او د میرودو د کندي منظري وفات شوې دی الله دې وبخي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي د وډیګرام سردار وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د های سکول کورونو وزیر قصاب وزیر وفات شوی نواب کاکا زوی ها خدای پاک دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي وزیر خو ښه سړی دا ټول مړي ته دعا وکړئ چې خدای ټول وبخي الله یې وارثانو له صبر ورکړي او الله د دې ټولو مردگانو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د سپو تجارت کوي خرڅۍ اخلي او په هغه پیسو سپي خرڅول ګناه ده هسې د خپل مال خو چې هر څنګه مالي نو زکات به ورکې خو دا عملي ګناه دی ڈول بجانے پر گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ گڑے گا ورسره گڑے گا ورسره خیال دی راغی بغیر شپېلې نه ناسې ډمامه والی شي ښځه چې ډمامه وایي یا نه یو تمبل دی یو ډمامه ده ډمامه هم هسې ښځې چې وایي که نه ډمامه چې ورته وایي نغاره هغه هم ښځه والی شي او اواز یې عورت دی چې تیز چغه سندره ورسره نه او یو هغه تمبل چې کم تمبل کې ګونګړوګان دي په یو لاس باندې هغه والی شي قاري صاحب دی هغه وایي چې مړه دا تا خو کومې خبرې چې نبی علیه السلام به یې درود شریف وی نو هغه نه اوري او وایي چې یو مرتبه څوک مړ شي نو پھر وہ نہیں ستا په دې خبره نه نبی علیه السلام چې درود شریف د دې ځای نه وی نو فرشتې یې رسوي او چې قبر ته مبارک ته مخامخ یې وی نو په خپله یې اوري لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک سل مرتبہ میں سو جاتا ہوں تو میرا سکون نہیں ہوتا نماز قضا ہو گیا کبھی کہتا ہے وضو کے لیے پانی نہیں ملتا دا سار سل پہ روایا اللہ بد مشکلات حل کی سارے سل پہ روایا اذانو کی نو قامت با بہتر دادا کہ کم سڑے اذانو کی قامت داغا حق دی بہتر دادا او کاغه بل چاته و چې ته وکړه نو کولی شي او د هغه د اجازت نه که بل چا وکړه نو هم خیر دی جایز دی خو بهتره داسې امتیاز لور بیماره ده الله دې وله روغ صحت ورکړي الله دې صحت ورکړي بعضې برګبري بیماران دي الله دې وله شفا ورکړي بعضو ته مشکلات دي الله تعالی دې مشکلات په خیر ورکړي دا زیدو د کنی نذیر کاکا بیمار دی الله دې ولا روغ صحت ور دعا وکړئ الله مریضان له روغ صحت ورکړي یا الله چې کوم بیماران دي روغ صحتونه ولا ورکړي الله شفا ولا ورکړي بعضې دوستان دي ما ته دعا وایي خو دې نوم نه علم اوس هم یو وجي صاحب ما ته وایي مې در زړه کې دعاګانې کوم الله یې ټولو له خیر او برکت عافیت ورکړي الله ټول د پریشانو نه وساتي د مصیبتونو نه وساتي د غمونو نه وساتي الله د رسول الله مبارک تابعداري نصیب کړي بې اولاد ول الله اولاد ورکړي چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي الله دا موږ د هر قسمه فتنهګرو د فتنو نه وساتي د سازشانو او سازشونو نه وساتي د حاسدینو د حسد نه وساتي د بد نظرو د بد نظرو نه وساتي د کوډګرو د کوډو نه وساتي الله چې څومره دوستان دلته راغلي لرې لرې ځای نه راغلي زموږ د جومات ته په یو قدم اجرونه او برکتونه ورکړي الله ټول چې چاته څه پریشانۍ په خوشحالو باندې بدل کړي او چاته څه غمونه په خوشحالو یې بدل کړي
او چاته څه یو بل سره په رشتو کې په ګاونډونو کې روانې وي الله پر هغو باندې بدل برحمتک یا ارحم الراحمین.